مسلمانانو ورونو خاص کر علماء کرامو نن سې موږ په پاکستان او په افغانستان کې دا غټ مدارس دي یا د علماو شایسته کورونه دي یا د علماو سره قیمتي موټرې دي یا مدرسې په طالبانو په کتابو باندې آباد دي دا خدمت ټول د عوامو ورونو ده دا موږ چې څومره علم کړی یا کوم ځای ته ځان موږ رسولی یا د موږ مدارس دي یا د موږ نور ضرورت پر کېږي دا ټول عوام ورونه موږ ته کوي خو دغه عامي ورور چې کله د ده نه یوه خطایي وسي په یو عالم کې یوه خبره وکړي نو علما ټول ورته یایي چې د جنت په تا باندې حرام د جهنم سکور به یې الله تعالی به د جهنم ته غورځوي د علماو دښمني دې وکوله خو زه نه پوهېږم دې ته چې امي د علماو په عداوت او په دښمني باندې جهنم ته ځي ملا بیا د ملا په دښمني باندې جهنم ته نه ځي چې کله هم موبایل خلاص کو په موبایل کې لوی علما د وخت محدثین مفسرین شیوخ هغه ټوله ورځ یو په بل باندې لګیا دي یو په بل باندې ردود کوي او بیا داسې ردود دا خو داسې مسله نه ده یو عمل وي یو فعل وي یو قول وي د یوه په نظ باندې دا سنت وي د بل په نظ باندې سنت نه وي او څوک چې سنت نه بولي بیا ته هغه ته کافر یې مرتد ورته یې مشرک ورته یې مبتدع ورته یې دا خو د موږ د اسلافو د موږ د فقهاو لاره ده ډېر داسې اعمال دي چې بعض امام صاحب هغه واجب بولي نور یې واجب نه بولي بیا په امام صاحب باندې دوی فتوې لګوي په امام شافعي صاحب باندې به فتوې لګوي دا رقم دا خو د امت علما دي یو عمل به عالم د خپل علم موافق هغه سنت ګڼي یا بیا مستحب ګڼي نو بل به رالټېږي بیا به خامخا په ده باندې دا فتوا لګوي چې دا مبتدع ده بیا به خامخا دا ورته چې دا مشرک ده الله ته وګورئ علماو د خپل مابین دا اختلافات پرېږدئ د خپل مابین دا بېعزتۍ دا ګستاخۍ پرېږدئ عوامو ته موږ دا خبره کوو موږ یې څوک چې د علماو په عداوت او په دښمني لګیا هم په دغه حالت کې ده ته مرګ راسي توبه ونه باسي الله تعالی به یې جهنم ته غورځوي اوس که ته په دغه حالت باندې مړ سې بیا به د تا څه حالي چا د ځان سره لیکلي مناظر اسلام چا د ځان سره لیکلي شیخ الحدیث په پاکستان بالخصوص په KPK کې د موږ د لویو علماو د لویو شیوخو د هغو ګستاخي شروع ده او په هغو پسې بدې خبرې کېږي افغانستان ته ورسه په افغانستان کې د الله تعالی د لویو اولیاو د لویو محدثینو د لویو شیوخو چې هغو ټوله زندګي په تقوا کې تېره کړې او ټوله زندګي د الله تعالی جل شانه په طاعت او په بندګي کې تېره کړې او د دین ته خدمات کړي لیکن نن د حسد په بنیاد باندې به یو چڼی رالټېږي د چڼې حیثیت به یې هم نه وي په لویو علماو باندې به لګېږي دلته په پاکستان کې هم دغه حالات جوړ دي ای مسلمانانو خدای ته وګورئ دا د خپل مابین اختلافات پرېږدئ آل حدیث دا مسلمانان دي پنجپریان دا مسلمانان دي او دیوبندیان دا مسلمانان دي په څه مسایلو کې به اختلاف د اختلاف په وجه باندې تاسې نن د هغو سره داسې کینه ګرځوئ داسې ورسره ګرځئ لکه داسې مسلمان نه یي لکه داسې بلکل کفار یي او زه دغه مناظر اسلام ته یم دا ځان ته یې مناظر اسلام ما خو چې څومره هم ته کتلی تا خو داسې خدمت حنفیت ته نه ده کړی د اهل سنت والجماعت عقیدې ته خو دا داسې خدمت نه ده کړی چې چیرې مناظره د سره ولاړ شي دا درک نسي معلوم چې چا وګټل او چا نه وګټل نه په ټوله زندګۍ کې ما تر اوسه پورې دا نه دي لیدلي چې په فلاني ځای کې فلاني مفتي صاحب دا حدیث خلکو ته بیان کړو یا د قرآن دا تفسیر او دا تشریح ورته وکوله خو چې چیرې ګورې مفتي صاحب په جنګ وي چې چیرې یو عالم وي د هغه اهانت د هغه سپکاوی هغه به دا مفتي صاحب کوي نو مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ دا عوام ورونه دا مو غرق کړو دا مو تباه کړل دا عوام به اخر په موږ باندې بې اعتماده سي د موږ په خپل مابین کې داسې بیکاره خبرې بیکاره کمنټونه بیکاره ویسونه پیغامونه یو بل عالم ته لیږو دا به اخر د عوام څه کوي د عوام به دا دین د چا نه زده کوي د عوام به دا عقیده د چا نه زده کوي د عوام به اخر په کوم عالم باندې اعتماد وکوي راځئ چې نور موږ تاسې راولاړ سو د اسلام ته خدمت وکړو قرآن ته خدمت وکړو مذهب ته خدمت وکړو او عوام ورونو ته د الله تعالی هغه صحیح لاره وروښیو د نبي علیه اسلام صحیح لاره وروښیو چې په هغه لاره باندې دوی روان سي د موږ وروڼه او الله تعالی د جهنم د اور نه خلاص کړي دا د خپل مابین عداوتونه حسدونه او دښمنۍ دا پرېږدو او د علماو ګستاخۍ نه کوو نن مې چیرې دا د KPK په طرف باندې
یو ډیر زبردست عالم د دې وخت الله تعالی ډیر ښه معلومات ورکړي دي پیر ګوهر علي شاه صاحب سي الله تعالی داسې محقق او مدقق عالم تقریبا چې په دې سیمه کې به بل نه وي نن حق ته څه قسم نسبتونه کیږي کشیران طالبان زه کشیر طالب چې زه رالټېږم سبا د امت د علماو داسې ګستاخي او اهانت کوم د ما به څه حالي هغه همدا رقم دی لکه زه نو مهرباني وکوئ د علماو اهانت مه کوئ د علماو دښمني مه کوئ تاسې ورته وګورئ هم په دې کې پکې کې یو مخ ته برېتور و په کول به یې د بدماشانو غوندې کوږ ایښی و د دغو علماو په عداوت او په دښمني لګیا و نن یې انجام څه سو نن علما په ده باندې د کفر فتوا نه کوي هر وخت کې چې څوک د علماو په دښمني لګیا سو اخر انجام اخره خاتمه هغه به د په کفر باندې نو الله تعالی دې موږ تاسو ټول د کفر نه وساتي الله تعالی جل شانه دې موږ نه راضي سي راځئ چې موږ تاسو خپل مدارسو ته خدمت وکړو راځئ چې موږ تاسو خپل مسلمانانو ته خدمت وکړو دا د موږ معاونین چې دا د موږ سره معاونتونه کوي او په موږ باندې اعتماد کوي راځئ د دغو بچیانو ته موږ صحیح لاره وروښیو مسلمانانو ته موږ صحیح لاره وروښیو وما علی الا البلاغ